د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ټاکنو دویمه مرحله کې به په 18 ضلعو کې انتخابي عمل د درېمې میاشتې په 21مه نیټه کولی شي د کومې لپاره چې سیاسي ګوندونو خپل امیدواران نامزد کړي. سوات کې هم د سیاسي ګوندونو لخوا هلې ځلې شروع شوي. د الیکشن دویمې برخې کې به سوات ولس هم ځان لپاره د امیدوار انتخاب کوي. د سوات سرخار منګوره یعنی د تحصیلي بابوزی میرشپ باندې کانټداره مقابله کیدونکې ده، ولې چې په ټول سیاسي پارټو خپل امیدواران مقابله لپاره وړاندې کړي. عوامي نېشنل پارټۍ لخوا نثار خان، جمعیت علماء اسلام نه مولانا حجت الله، جماعت اسلامي نه محمد امین، تحریک انصاف نه شاهد علي خان او د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ مشترکه امیدوار سید حبیب علي شاه نه علاوه په آزاد حیثیت هم امیدواران مخې ته راغلي. د الیکشن کمیشن لخوا سوات کې تقریبا 998 پولینګ سټیشن د پولینګ عمل د پاره قائم شوي، په کومې کې چې به 14,63,340 رجسټر ووټران خپل د رائے اظهار کوي. شهزاد خان، روزنامه سوات، سیدو شریف، سوات.